حضرت معاذ رضی اللہ عنہ چې کوم دی هغه په سورلۍ باندې تشریف فرما دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د سورلۍ سره لاندې روان دي، یعنی هغه بر دي سورلۍ باندې دي. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ور سره لاندې روان دي. نو فلما فرغا چې کله حضور علیه السلام د دې نصیحتنا دین فارغ شو، نو قال یا حضور علیه السلام او فرمایي یا معاذ، اے معاذ انك عسى الله تلقاني بعد عامي هذا، شاید چې د دې کال نه پس زما سره ستا ملاقات ونشي، یعنی په جون باندې تما سره ملاقات ونکړې شي. ولعلك ان تمر بمسجد هذا وقبري، او شاید چې تب زما په دې مسجد باندې، یعنی مسجد نبوي شریف باندې او زما په قبر باندې بستا تیردنه کیږي، یعنی زما دنیا کې نه یم، وفات شوی به قبر بجی کني زما قبر بتاو سبا اخکار کی. چې کله ورته حضور علیه السلام دا خبره وکړه چې ولعلك ان تمر بمسجد هذا وقبري، چې شاید چې تب بیا زما په دې مسجد باندې او زما په قبر باندې بیا سات تیرېدنه کیږي او ما سره به په جون باندې بیا ملاقات په دې کال کې نه کیږي، ځکه چې زما وفات بشوي وي. نو ګور یو خدای حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام د خپل وفات خبر ورکول او بل چې کې د غوی د جن خبر ورکول چې تاسو به جن وی او زما به کوم دنیا نه پرده شوی وي، او بل چې لکه په مسجد نبوي شریف سره به زما نزدې چې کوم دی روضه مبارک به وي. نو چې کله غوی د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام د فراق او د وفات د غوی د خبر اوریدله، فبکا معاذ جشعا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ هغه په چغو باندې او جوړل لفراق رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم د فراق په وجه باندې، د جدایي په وجه باندې. بیا حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام هغه خپل مخ مبارک ځکنه مدینه منوره طرف ته واړو، شاید چې د دې وجنه چې معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کوم دی هغه نور خفه نشي. فقال یا حضور علیه السلام او فرمایي ان اول الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا، حضور علیہ السلام او فرمایي چې خلکو کې و ماته هغه څوک ډیر نږدې وي چې هغه زیات تقوا والا خلک وي. حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام ورته او فرمایي ان اول الناس بي، بشک خلکو کې و نږدې ماته خلک هغه څوک و ماته نږدې وي المتقون چې هغه زیات تقوا دار وي، متقیان خلک چې کوم دي هغه و ماته نږدې